د نوښار د حالات دی وګورئ ها دا وګورئ دا نوښار اډه دا وګورئ ډکه ده دا وګورئ ها دا جنجالپوره هم ډکه ده دا وګورئ جنجالپوره هم پکې راډکه ده دا اډه وګونه ډکه ده ها دا وګورئ دا دوبیګاټ صورتحال دی دا شوبره چوک دا وګورئ شوبره چوک نو وګورئ یاره شوش دی حالات خراب دي ودی لیدو وردا نوشهره ده نوشهره بازار دا ورې شوبره چوک دا ورې دا جنجالپوري دې سر ته راغلي دي ها دې خوا راځي خو دا ورې دا جنجالپوره ده ښه بالکل سر ته دا سټیډیم پهله ګیټ نه دی راځه راځه دې خوا راشه سب نشته دې خوا راشه دې خوا راشه دا وګورئ دا د جنجالپوري صورتحال دی دا وګورئ ګلیانې ډکې دي ښه دا وګورئ د جنجالپوري حالات دي دې خوا شه دې خوا شه دا وګورئ یا سره پورې ښه وګوره راغلي دا وګورئ دا دې حال دی دا فاروق سټیډیم دا وګورئ دا را شوروم منډۍ حال دی ښه دا هغه پل دی او وګوره بالکل بس تقریبا فوټو په پاتې دي دا وګورئ دا حالات ته ښکاري یعنې وګوره بل لا وګورئ دا ګاډو والا پل چې کوم دی صدر ته پسې ګاډو ته ځي بایپاس باندې به ولاړ وو دا وګورئ دا دې خوا حالات دي اوس دا خوا ښیي چې دې خوا څه حالات دي ښه الله دې خیر وکړي دا وګورئ دا وګورئ دې خوا هم دغه حالات دي دا وګورئ دا را پاټلۍ والا پل دی دا پکې ګیر دی ها دا وګورئ دومره اوچتې اوبه دي ها هغه بایپاس پل باندې ولاړو دا وګوره خلک ورته بره ولاړ دي دا وګورئ هغه د کشتو والا هم راغلی دی دا وګورئ دا ته ښکاري هغه کشتو والا دی وګورئ او دا اوس دلته لاندې نه ګورو چې هغه سر ته اوبه تللي دي دا وګورئ دا وګورئ دا اوس هرګاډی ولاړ دی دا وګورئ دا ټول ډک دی ښه دا ښکاري هلته high alert security high alert था
دا منظر د طبیعت دی طرف نه کوم دا ګورئ دلته دا ګورئ کم ځای کې دا ترسکون هوټل حالات دی وګورئ ډېر دی پکې مکمل ښه دا وګورئ سړک سره پاکې اوبه دي دا وګورئ ترسکون هوټل داسې مخکې مخکې ځو دی خو اوبه نور هم زیاتېږي دا وګورئ دا اوس بالکل روډ سره دلته میلاو دي ښه خیر دی دا وګورئ اوبو ته ګورئ دا د سیند لیول دی دا ګورئ ښکاري درته دا ګورئ دا د سیند لیول دی ښه زه فخر نوښار چینل نه مخاطب یم او دا ګورئ تاسو سره د خټ کلي صورتحال ښیم چې دا ګورئ دا اوبو صورتحال څه دی بالکل زه روډ د پاسه ولاړ یم او دا خوا کې اوبه دي ما سره ښه سره اخلي پکې دیږي کړي هغه سارو کړي کړي کو کړي کړي سی هغه تیږي چې پکې پخایا هغه کړي خراب نشي ظالمانو ځان واپس څه خراب وایي هغه ماران دي دا وګورئ دا رسین لیول دی هغه سره پورې ښکاري درته ګورئ کړي پسې تللی دي لکه چې چل نه ورځي نو داسې څه ته ځان داسې کړي پسې خرابوي داسې لیوني دي دا ګورئ دلته لیول بالکل اوبو سړک د پاسه دي ښه الله دې رحم وکړي دا وګورئ دا نوشیره وګوره خلکو دې رش ته وګوره 2010 کې سیلاب راغلی و دا د اوس 2022 دی نو تقریبا 12 سال بعد دا وګوره دوباره هغه حالات بیا جوړ شوي دي او دا دلته کې دا نوشیره مارټ چې کوم دی دا وګورئ هم پکې تقریبا ډېر دی دا نوشیره مارټ تاسو ته ښکاري ډېر دی پکې دا وګورئ روډ دی رش ته وګورئ دا اوبو لیول دی دا وګورئ دا نوشیره مارټ دا دي تاسو ته دا وګورئ دا نوشیره مارټ دی مخامخ دا وګورئ او دا اوس بره نور کار پکې کړی و دا هغه نوشیره مارټ ایریا ده ټول دا وګوره دا سړک د پاسه دي دا وګورئ ښکاري درته
دا ګورئ نو شیرامات کې اوبه ولاړې دي ښه مکمل ډوب دی دا پلازه چې کومه ده دا مکمله ډوبه ده ښه دا ګورئ نو شیرامات ته دا آیسکریم والا دي دا ګورئ هم پکې ډوب دي ښه یعنې دا ایریا چې کوم دی سړک د پاسه ګورئ سړک د پاسه روډ د پاسه روان دی او دا ډوب دي ښار ته دا ګورئ نوي نوي خرچې وکړي دي غریبانانو دا ګورئ هغه دی تقریبا په دوکانونو کې فټ فټ اوبه ولاړې دي دا ګورئ خلکو دې رش ته وګورئ اوبو ته دې رش ته د خلکو دې رش ته وګورئ دا د خټ کلي د نوشهره چې کوم دی دا ګورئ د خټ کلي نوشهره حالات دي خلک د دنیا راغونډي دا ګورئ اوبو ته دا ګورئ رش څومره رش دی دا ګورئ الله دې خیر وکړي نو به دا ګورئ انشاءالله چې مخکې نیوز فرش نیوز راځي بیا تاسو سره شیر کوو دا ګورئ بالکل روډ سره خوا کې دا اوبه وګورئ دا ګورئ بالکل روډ سره ملاو دي ښه دا ګورئ روډ ته ښکاري دا نوي پلازې دلته جوړې شوې ګورئ هم پکې راګیره ده روډ غاړه دا اوبه ګورئ بالکل روډ سره ملاو دي ښه بس یو فوټو برابره شي بس روډ د پاسه به ګرځي دا ګورئ دا سیند ته وګورئ سیند ته دا لیولې روان دی دا ګورئ سیند ته مخامخ ټول لغې غورځولي دي دا ګورئ سوزوکي کوم چې بارګین دی هغه هم پکې فل دی ډک دی او دا اوس کوربې طرف ته راغلو د کوربې حالات هم د خیمه کې سی حساب دی نو دا کوربې ته راغلو اوس دا هم د خیمه چې سی حساب دی دا ګورئ کوربې ته راغلو دا دی دا د کوربې حالات دی دا ګورئ د کوربې ګیټ پکې هیر دی دا ګورئ هغه دی فریزر داسې راوړي دا کوربه ده وګورئ دا ګورئ ګیټ نو اوبه راوړېدلي دي دا ګورئ دا کوربې حالات دي دا ګورئ دا فریزر یې راوړي دي ټولې دې خوا سایډ ته او دا کسان ورځي او د دې دا مال پکې راوړي دا ګورئ دا کوربې مخې ته دا ګورئ دا حالات فش مارکیټ
خوا کې دا چې دی بیس بال کې ورپې سره دی برابر دی خوشحالي ته دا وګوره فش مارکیټ پکې ډوب دی یہ فراشي ښکارې پکې دې طرف ته راشه دې خوا راشه دې طرف ته ریور ویو پکې یاد کړه دا ریور ویو دی دا وګورئ دا چې ریور ویو دی دا وګورئ دا ریور ویو دی وګوره تقریبا نیم نه زیات ډوب شوی دی او دا پټ طرفا کې دی او پټ کلي په لندن نه وګوره پټ کلي په طرف کې دي دنه روانې دي او دغه یې څه وایي ورته قربي کې راغلي دنه دې خوا هم راغلي دا علاقه په سړک کې دی بابا ته ودرېږي دا بوځه زه درځم ځه سره بیا راوځه هغه هغه ریور ویو دی هغه په پسې ډوب دا وګوره एकदम ډېر سیلاب راغلی دی او دا فش مارکیټ پکې مکمل ډوب دی راځه دی خوا دا وګورئ کټونه پکې پراته دي ریور ویو ته ښکاري یې فراشه دا اوبه به راډېرېږي که نه ښه سیند ته به څنګه دی لار بنده ده نو دا وګوره اکبر فش والا ये फराश है दादा अनीसा دا زموږ نوښار یعنی خټ کلی صورتحال دی سړک سره بالکل اوبه ولاړې دي دا وګورئ دا اکبر فش والا مخامخ دا وګورئ دا د اکبر فش والا صورتحال دی دا وګورئ دا وګورئ سړک په غاړه اوبه ولاړې دي دا وګوره سیند ته وګوره هغه سیند دی ښکاري ټرانیسه دا سیند دی ښه دا ټول دي که نه یو شان دي که نه دا وګوره خلک به کورونه ډوب دي دا وګورئ دا صورتحال دی فش مارکیټ پکې ډوب شو او دا بس تقریبا روډ سره جوختې اوبه را روانې دي دا وګورئ بس خوا کې ورسره دا سړک دی دا دویمه ده دا وختي پیاله ډوبه شوه دا دویمه ډوبې ده اوس چې کوم دی دویمه ته مثال دی دویمه کې لږ پاتې